تیره جمعه مې ویلو چې د نبی علیہ السلام لومبی واده د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره شوی دی او دغه وخت د نبی علیہ السلام مبارک عمر 25 کاله او د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر 40 کاله او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په خواهش باندې دا نکاح شوی و واده شوی او دا الله په دې کې ډېر حکمتونه دي ډېر رازونه دي په دې کې اب ان شاء الله چې ته موقع پیښ شي نو زه به یو بیان تاسو ته په دې کوم چې د نبی علیہ السلام دا زیات ودونه ولې شوي دي او لومبی واده د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره ولې شوی دی دا ځان له موضوع ده ان شاء الله مقرر شي بیا به درته ووایم او زاره چا بندی نه کولو کې وته دا مې د تویلو چې ټول د نبی علیہ السلام اولاد د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه دی سوا د یو بچینا چې دا غنوم ابراهیم دا په مدینه منوره کې پیدا شوی دی د ماریه قبطیه رضی الله تعالی عنها نه بهر کیف عمر د نبی علیہ السلام مبارک چې کله 40 کالو ته تقریبا نږدې شو نو پروردگار ورته نبوت ورکه لوی منصب د پیغمبره بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے بخاری شریف کے حدیث تے کہ د نبوت نمخ کے نبی علیہ السلام بخوبون لیدل اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم خشت خوبون بنبی علیہ السلام لیدل دا پیغمبری دا د الله د طرف نه یو نعمت ته دا کسبی شی نه دی او په کسب نه ملاویږي قرآن شریف کې الله فرمایي الله یعلم حيث یجعل رسالته د مکی خلق و ابو جهل هغه به ویره مشر د مکی زیمه او دا پیغمبري دی یتیم ته ملاو شو او دی غریب ته ملاو شو او دی کشر ته ملاو شو مونږ کې دی کشر دی عتبہ بوی سردار د مکی زیم شیبہ بوی سردار د مکی زیم مالونه مونږ سره دي دولتونه مونږ سره دي او هغه زمانہ کې چې کم د تجارت اسباب واټول باندې او دا تجارتونه هر څه مونږ سره دي د قوم او د کلی مشری مونږ سره د پیغمبري د تمل او شو الله فرمایي الله اعلم حيث يجعل رسالته الله وی کم ځای کې چې د پیغمبري دم نو دا ځای ما ته معلومي چې دا مناسب د پیغمبره دی او کنه دی لکه یو زمکه ده او یو زمیدار پکې فصل کری نو دا زمیدار ارض فصل غنم نه لولي بعد زمکه داسي چې هغه کې غنم اونستل نو دا غنم خوري تخم ختم کی وی خوري بعد زمکه داسي چې هغه به غنم زرغون کی خو بیا قابل د دینی چې د غنم له ترقی ورکی طاقت پر زمکه کې نه د زرغونتیا برابر نه شاړ زمکه او چې کم از مکه د دې قابلې چې دا غنم زرغونی او دا بوټي غټي او دا بار کوي او دانا مضبوطه خېجي نو زمیدار بیا راتهم په اغاز مکه کې کوي یو زمیدار په دې پوي چې دا زمکه قابل د کاشت او دا نه ده دا قابل د زرغونتیا دا او دا نه ده او دا د فصل د کرلو زمکه دا او دا نه ده نو رب العالمین به په دې نه پويږي چې دا انسان د نبوت قابل دی او دا نه دی دی د نبوت بار وړي شي او دی د نبوت بار نشي وړي او د نبوت د الوی طاقت دی لرلی شي او دی نشي لرلی او بیا د پیغمبره چې کوم مقاصد دی هغه مقاصد دی پوره کولی شي او دی نشي پوره کولی نو الله وی الله اعلم حيث يجعل رسالته وی چې کوم ځای د پیغمبري مقرروم دا ځای ما ته معلومي هر چاله د پیغمبري خو نه ورکو دا خدادات د الله د طرف نه یو نعمت ته او هغه ځای کې د پیغمبره د بوټي نه لای چې کم ځای وته معلومي رب العالمین ته چې دا بار وړي شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا الله نبوت ورکاو نو نبوت یو خدادات شی دی د الله د طرف نه دی او دا خوبم د الله د طرف نه
که یو سړی وای چې زه د خوب خشته وینم، دی په خپل سوچ خوب نشي لیدلی، دی چې وده شي نو د الله د طرف نه د دې زړه ته القا کېږي او دی خشته خوبونه یې او یا شیطان یې دې زړه ته ناست نو هغه ورته څه وسوسې اچوي. خو دا خوب که شیطاني دی او که رحماني دی، دا خوب درې قسمونه دي، یو ته رحماني وي، بل ته شیطاني او بل ته حدیث النفس وي. دا درې واړه د انسان په اختیار کې نه دي، دا د الله د طرف نه دي یا د شیطان د طرف نه دي، خو د الله د خپل وس پکې نشته. یو سړی په خپل وس خوب لیدی شي نه چې زه د ښه خوب وینم او یا د خراب خوب نینم، دا د وس نه دی. نو دا خوب خشته خوب د الله د طرف نه دی او نبوت هم د الله د طرف نه دی، وحی هم د الله د طرف نه ده، دی هغه ما به الاشتراک شی دی. نو نبی علیہ السلام مبارک مخکې خشته ښکلي خوبونه لیدل. بخاری شریف کے راضی مضبوط حدیث دے نبی علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ فرمائے اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم، خوبونه به خشته ښکلي ښکلي لیدل. او بیا فرمائی دا خوب بسنگاو، دا بداسیو چې کم خوب به اولید نو جاءت مثل فلق الصبح، بخاری شریف کے حدیث تے. نو فلق الصبح دا سبا سره تشبیح په دو سیدونه کې ورکای، لکه څنګه چې سبا روخانه او واضحه، دغه رنګ د خوب تعبیر به نبی علیہ السلام ته واضح او روخانه، د خوب په تعبیر به پوهیدم. او یا مثل فلق الصبح زموږ علما لیکي وی لکه سبا چې روخیږي نو د شپې هغه تیاره ختم شي، د سړي په دې زړه کې یو انشراح پیدا شي، یو کولواله پیدا شي، یو انبساط پیدا شي، فراخی پیدا شي، زړه خوشحاله شي. دغه رنګ دي خوبونو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک به خوشحاله شو، زړه کې به انبساط پیدا شو، خوشحالی به پیدا شو. دا د پیغمبرانو مخکې خدای پاک خی، لکه حضرت یوسف علیہ السلام خوب لیدل او قرآن شریف کې الله فرمایي خپل پلار ته خوب بیان کا کہ البابا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یو لستوری میولیدل او نور او سپومه میولیدل چې ما ته تعبیر او ما ته سرټیټه دي. نو پلار خو پیغمبر هغه پوه شو چې دا یو لستورو نستا یو لسرونه مراد دي او د نور او سپومه نه زه مراد مور دی مراد ده. نو کدارونه دی خبر شي چې خمون به د یوسف تابع کیږو، د تبا سرټیټه کیږو، نو دا د سازش جوړ نکي. نو یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان ګور ډېر لوی دشمن دی، دارونه به درته ولمسي او سکیم سازش ته جوړ نکي. نو چې کله بیا یعقوب علیہ السلام سره د خپل بچو مصر تلام د یوسف علیہ السلام په دعوت او ملاقات لا، نو قرآن شریف کې الله فرمایي خروا له سجدا، دا ټول ورته سرټیټه شو. نو فوراً وته یوسف علیہ السلام وی خپل پلار ته یا ابت هذا تأویل رؤیاي من قبل، بابا چې ما کم خوب مخکې لیدو دغه تعبیر شو. نو دې لیدل دغه سي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک خشته خشته ښکلي خوبونه ښودل. دا پیغمبر سره خدای مدد کوي. قرآن شریف کې الله تعالی د ابراهیم علیہ السلام په حق کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین، چې ابراهیم علیہ السلام لمخ کې ما هدایت ورکړې لا رکوټیو من قبل، د ماشوموالی نه پکې د هدایت آثار پراتو، او كنا به عالمین مونږ ته پته وه چې دکې صلاحیت د نبوت او د پیغمبر شته. بهر کې زمارونو نو دا خشته ښکلي خوبونه نبی علیہ السلام لیدل. نو بی بی عائشہ فرمایي ثم حبب الیه الخلا، ځان لواله وته محبوب شو، لکه دا پرې وته چې د خلکو نه ځان لشم. ولی ځکه قوم د کفر او شرک عبادتونو کې مبتلا دي، کافران دي او مشرکان دي او بوتانو ته سجدې لګي او د بوتانو په نومونو نظرونه او نیازونه کوي او نظرانی ور کوي او د بوتانو په نوم باندې دا منخته کوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوزل یو صحابی تپوس کئی، حضرت انس فرمائی دے خادم و دا نبی علیہ السلام وی ما یوزل دا حضور پاک نا تپوس کرے کہ دا اللہ رسول تا چتا دا نبوت نا مخ کے چتا بود طرف تا رجحان او میلان پیدا شوی دی وینا وی دا ما دا معشوموالی نا دا بوتانو نا نفرتو او چرتا دا بوت نظرانه صدقه دی خواللی دا وینا وی یو مجلس کې د ناستو او په مکه مکرمه کې یو بل کسو داغه نومو زید ابن عمرو ابن نوفل
دا زید ابن عمرو ابن نفیل دا حضرت عمر فاروق دا ترزویو او مشهور صحابی دی حضرت سعید ابن زید چې عشره مبشره کې دا غپلارو دیم د بوتانو د عبادت نه توبه تائب شوی یو مجلس کې ناستو او غوښه پرته و ډوډۍ پرته و او دا غوښه د بوتانو په نوم باندې لاله شوی و د بوتانو په نوم دا غوښه دا ذبح شوی و نو چې څنګه کېښودې شوه نو نبی علیه السلام دعوت دی نو خوره وی مې چې زه خو نه خورم دا د بوت په نوم لاله شوې ده وی هغه زید ابن عمرو ابن نفیل هم وی چې زم د بوت په نوم غوښه نه خورم د بوت په نوم چې کم څاروي ذبح شوی دی دا نه خورم نو زید پکې مشر و نبی علیه السلام وی زه په عمر کې کشر و نو هغه زید وی ډېر خشته دلیل وی اوس په پړه کې هغه خبره پرته ده هغه زید د مکې خلکو ته وی خلکا وی دا څاروي الله پیدا کړی دله په دې وجود کې د ګرځېدو طاقت الله پیدا کړی او د چې کومه ګیا خوړلې ده دا مولا الله پیدا کړی ده نو دا د بوتانو په نوم ولې لاله وی پکار چې د خدای په نوم دا لاله کې نو حضور پاک وی په خپل زندګۍ کې ما د بوت په نوم ذبیحه او حلال شی نه دی خوړلی د هغې نه الله ساتلی او حضرت زید ابن حارثه کوم چې د نبی علیه السلام غلام دی یو ځلم طواف کو د بیت الله د بیت الله نه ګیر چاپېره بوتان پراتو نو زمونږ به دا عادت و چې مونږ به هغه بوتانو له ګوتې وړلې لکه اوس چې سړی طواف کوي او حجر اسود نه لاس یوسي دا یو احترام دی دغه رنګې به دوی د هغه خپلو بوتانو احترام کو نو ما مونږ به چې تلو نو بوتانو له هم ګوتې وړئ نو ما یو بوت اصاف د هغه نوم و وی هغه بوت له مې ګوتې یوړئ نو نبي علیه السلام منې کړم چې مه وړه ګوتې ورونه وړئ نو چې دوباره بیا پیرالم نو ما دوباره قصدن ګوتې وروړئ چې نبی علیه السلام به څه وایي نو چې دوباره مې ګوتې یوړئ نو یې په سختۍ منع کړم تا ته معنا وي چې دې له ګوتې مه وړه دا څه شیزونه دي د کاڼي نه په خپله تراشی او جوړوی او بیا تعظیم او احترام کوي دا جاهلیت په دنیا کې چې قمقل قوم دی مشرکان دي چې څوک شرک کوي د ده نه قمقل شی بل نشته دی لوی رب چې دا ټول کائنات یې رونو پیدا کړي او د دې ټولو کائناتو د چلن انتظام یې کړی دی هغه خدای سره شریک ګڼل او د خپلو لاس مورت یې جوړول او هغې له سترګې او غاښونه او هغې له شکلونه جوړول او هغه مالک د خیر او د شر ګڼل دا ډېر لوی قمقلتوب شکر الحمدلله مونږ په دې خوشحاله یو چې خدای زمونږ په زړه کې صحیح ښکلی توحید او د ایمان عقیده اچولې ده او خدای دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب وګرځولی نو نبی علیه السلام د دې څیزونو نه به ځان ساته مکمل نو چې کله دا خوبونه لیدل شروع شو نو نبی علیه السلام ته حبب الیه الخلا ځان لشو دا ورته خوښه شوه چې د دې ځان لشم نو حدیث کې راځي په بخاري شریف کې چې ځان لشو نو کم خوا به ته غار حرا ته به ته غار حرا ته به لاړ بخاري شریف کې په دې ړومبو صفو کې دا حدیث ته نبی علیه السلام مذکور دی غار حرا ته به لاړ غار حرا یو غر دی په مکه مکرمه کې هغې ته جبل نور وایي دا هغه غر په سر کې یو غار دی فکان یخلو بغار حرا هلته به ځان له به کېناسته نو څه به کول فیتحنس فیه هغې کې به د الله عبادت کو اوس ذهن کې دا سوال راځي چې دا غار حرا ولې د عبادت لپاره منتخب کو یو سوال دویم سوال دا راځي چې د نبوت نه مخکې نبي علیه السلام کم عبادت کو څه کول نو هله عبادت خوند کوي د دې وجې نه د شپې د عبادت فضیلت ډېر راغلی دی تهجد ولی ځکه دی د مخلوق نه ځان لی خلقو دی ریا پکې نه شر شور پکې نه نو سړی الله ته پوره متوجه وي د خلقو مخکې چې عبادت کې څوک به ټوخي کوي څوک به شر کوي څوک به چغې وایي نو ستا توجه به د الله نه هغه بندګانو طرف ته پیدا شي چې سړی ځان له عبادت کی توجه صرف رب العالمین ته الله ته خشوع خضوع مزیدار نو یو خو غار حرا ځان لدی نو ته به وایې چې ځان له ځای نه خو نورم ډېر که نه دی ولې غوره که نو بعضې علما وی د نبی علیه السلام نیکه عبدالمطلب دغه ځای کې عبادت کړی نو ځکه یې دا ځای خوښ یو جواب دام دی ټیک ده بعضې علما وی دا داسې ځان له ځای چې د خلکو د رسېدو نه محفوظ
واقعی غار حرا پا غر کی اوچت تے تقریباً 100 کلومیٹر یا داغی نا کم و زیاد مزل دے وطا دا غر دا ویخ نا چے بنا خیجے نو سوک رسیدل رسائی وطا گرانا دا نو سڑی پاکزان لمطمئن عبادت کئی لیکن رونو مزیدار خشتہ جواب دا دے کہ تاسو لار خدیم بوزا او غار حرا تو رسیدے او داغی محل وقوع تا مکتل نو پخپل محسوس کے چے دا زیر مزیدار بالکل مخامخ سڑی چی التکی پا غار حرا کی کینی ادریگی او یا کینی پا غار کے نو مخامخ بیت اللہ اس خو بیت اللہ زکا نخکاری چی گیر چا پیرتے برندی دی خدا بیت اللہ برندی اسم دا غزے نخکاری نو سڑی پخپل محسوسی چی کدا برندی نوی نو این بیت اللہ پا نظر رات نو دا سے زید چی زان لم دے دا خلق و دا رسینم بچ دے اوچتم دے محفوظم دے او یو دا سے غار دے چی تب ایک ان عبادت تا پارا مستقل جوڑ دے او مخامخت بیت اللہ شریف خکاری نو دا سے نبی علیہ السلام دے دا پارا منتخب کو کہ دل تب عبادتم کوم دا باران نا محفوظ دا نور نا محفوظ او سړی پکې سملاستی دیر نشي چې ناسته چې پورا د الله عبادت پکې وکي او مخامخ بیت الله ښکاری او د بیت الله کما کونه مخامخ ورته ښکاری چې کما کونه د بیت الله د حجر اسود والا کونه بالکل د حجر اسود والا ګټ ته مخامخ غار حرا په مکه مکرمه کې دا غار د په جبل نور کې مخامخ نو دې کې به عبادت کاو بیا عبادت یې څه کړی دی فیتحنس فیه عبادت پې کاو عبادت یې څه کاو سو کوئی د ابراهیم علیه السلام دا دین سبا دے آثار پاتیو نو اللہ گیا دے پا اغا طریقو باندے دے ابراہیم علیہ السلام دا دین چے کم آثار دی نو اغا آثار مطابق عبادت کئی بعض علماء داوے سو کوئی نا دا نبی علیہ السلام مبارک عبادت سو الہامی عبادتو رونو دا خبر ذہن کے وہاں چوے چے پیغمبر دا نبوت نمخ کی ولی خامخا دے ولایت خوشتا نبوت نشتا ولایت نشتا ولی تا الہام کی گی دا اللہ دا طرفنا گورا خوبونا بیلی دل تردی حد پورے بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی یو حدیث تی پا مسلم شریف کے پا صحیح سند دے مسلم شریف مضبوط سند سر دا حدیث منقول دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ تا فرمائی وی عائشہ وی اغا انی لأعرف الحجر انی لأعرف الحجر الذي كان يسلم علي قبل النبوة وی اغا کانے کہ دا نبوت نمخ کے بے پما سلام اچاو وی اغا ما تا معلوم دے انی لعارفه الان وی اسم ما تا معلوم دے اغا کانے او یو روایت کے داسی دی کہ دا بکل دا دی کانی مخ کے راتے ریدم نو دی کانی با ما تا پا بلند آوازو وی السلام علیکہ یا رسول اللہ آواز بینا تو پس مسلم کے دا حدیث موجود دے او پا مضبوط سند موجود دے چھ اللہ رسول پا دا دے سلامی نو گورا دی آثارو تا گورا دا نبوت نمخ کے نو پا دا اغا طریقہ نبی علیہ السلام پا غی کی عبادت کاؤ او یو روایت کی دا یتحنسو پا دا یتحنفو دے فیتحنفو فیه او دین حنیف اغا دین دے چکم دا ابراہیم علیہ السلام دینو یو حدیث پاک راضی الانبیاء کلهم اخوة بن العلات وی انبیاء طول علاتی رون دے ابوهم واحد و امهاتهم شتا وی پلار یو دے و مین دی جدا دے اللہ تیرون آگیتا وی چه پلار یو مین دی جدائی دیتا اللہ تیرون وی پارا بیکی نوی ابوهم واحدن دا طولو پیغمبرانو پلار یو دے امهاتهم شتا مین دی جدا دے مقصد تا شروعو مقصد دا چه عقیده دا طولو پیغمبرانو یو دا اصول یو دی اصول آدم علیہ السلام نا نبی علیہ السلام پورے کہ سمر پیغمبرانو عقیده دا طولو مشترک دا فرق پکی نشتا اصول دے عبادت یو دی منزاقی طولو پیغمبرانو منزونا کرے دی اصل دا شو طولو پیغمبرانو زکاة ور کرے دی عبادت بدنی مالی دا اصول دی او فروعات چی دی فروعی مسائل دا ہر پیغمبر بیا جدا دی لکہ دا منز طریقہ دا نور پیغمبرانو جدا او زمان دا منز طریقہ جدا اوقات دا نور پیغمبرانو جدا او زمان جدا دی نو یتحنفو دی بل روایت کی دین حنیف دا دا ابراہیم علیہ السلام دا دین نمو لکہ زمان دا دین نم چی سنگ اسلام دے ردیتو لکم الاسلام دینا نو دا ابراہیم علیہ السلام دا دین ممکن دا چی اللہ و تا الہام کا و القام کا ولا او بعض آثار دا ابراہیم علیہ السلام دا دین پاتیو دا غی مطابقم لگیاو او رب العالمین ورطا خوبونو کی یا پزرک القاق ولا ولایت خویدے دا غی مطابق نبی علیہ السلام عبادت کاو بعض خلق رہبانیت والا عبادت کے لکہ عیسائیان
او دا غي پادریان او دا غوی هغه خاص خلق، نو هغه ډوډۍ نه خوري، ودونه نه کوي. دا په اسلام کې شدیده ګناه ده. لا رهبانیت فی الاسلام، قرآن شریف د دې نه ګورې منع کړې ده. اوس نبی علیہ السلام ځان لده بعضې خلک د دې نه یو خبره معلومه لکه اوس هم یو سړی بلاړ شي او په یو جونګړه کې او په یو غار کې به 40 ورځې چله وباسي او عبادت به کوي. نه اوس چې چله وباسي په جومات کې به کښېني، یا اوس که ته عبادت کې اعتکاف کې په جومات کې به کښېني. شاړې ځمکې ته غرونو ته ځنګل ته به نه ځې. ولې؟ نبی علیہ السلام تللی دی وی تماما نه کې. نبی علیہ السلام چې کم وخت کې تللی دی او دغه چلې نبی علیہ السلام استلی هغه وخت کې منځونه لا فرض نو په نبی علیہ السلام، او نه د جمع د منځ حکم راغلی. اوس پتا منځ فرض دی او د جمع منځ در باندې بنا بر یو قول واجب دی یا سنت مؤکد دی، او د جمع د منځ ثواب د ځان له د منځ په نسبت یو په 25 یا په 20 چنده زیات دی. نو چې ته ځان له اوس په غار کې کښېنې یا په جونګړه کې کښېنې او د جمع منځ در نه پاتې دی، نو ګټه دې وکړه که تاوان دې وکړه. نفلی عبادت کېلتا سنت مؤکد دې پرېښودل، بنا بر یو قول واجب عبادت دې پرېښود، د جمع د منځ لوی ثواب د نه پاتې شو. نو دا په شریعت کې هغه شریعتونو کې جایز وو، زمونږ په شریعت کې منع دی. هغې به ودونه نه کول، او زمونږ په شریعت کې نبی علیہ السلام د واده حکم کړی دی چې باقاعده وادو کې تزوجو، حدیث کې راځي ودونه وکې. او من رغب عن سنتی فلیس منی، النکاح من سنتی، زما د طریقو یو طریقه ده، چا چې له دې نه رغبت وکړو او رهبانیت طرف ته میلان وکړو وی دا زما طریقې والا نه دی. نو نبی علیہ السلام توخه وړله، دې نه بله معلومه شوه توخه به ځان سره وړې، ځان سره توخه باقاعده یې وړه. او حدیث کې راځي چې کله به موده تېره شورا به نغی، بیبي خدیجې ته به پته وه چې نبی علیہ السلام سره به اوس توخه خلاصوي، نو حضرت خدیجې رضی الله عنها به ورسره توخه وړله. توخه به سو ستوان به ستوان عموما، اوبه به یې بتکي کې به ځان سره اوبه یې وړی. قسم دی سړی حیران شي چې د خدیجې رضی الله عنها د حضور پاک سره څونه محبت و، الله ول انتخاب کړی دی او څومره تکلیف یې برداشت کړی دی. د دې زمانې ښځې به داسې ونه کړي. سړی چې طاقتمن سړی وي نو غار حرا ته نشي ختی، ګران کار دی. په زرو دمو به خیږي، په سلم نه په زرو، هر 2 قدمه پس به کښېنې، ګران کار دی. نو ما وی خدای مونږ نشو ختی، ځوانان یو تکړه یو، او بیبي خدیجې سره به د اوبو بتکې مو او ستوان او خوراک به مو ورسره، او د دې ویښ نه هغې سره پورې نبي علیہ السلام پسې وړلي دي. داسې بیبي والا خدای پاک ورکړی وه. نو توخه به ورسره پرته وه، په هغې به خپل ګذر اوقات کو. نو چې 40 کاله ته عمر ورسېد نو رب العالمین نبوت والا ورکړه. په 2 تاریخ نبوت ملو شو. نو علما پکې لږ اختلاف کوي، څوک وایي نبوت دا د ربیع الاول 5 تاریخ ملو شوی دی، ځکه پیدایش د نبی علیہ السلام د ربیع الاول 5 تاریخ. ما د تویلو چې اختلاف شته، څوک 9 یادوي څوک 8، او 12 ربیع الاول اسې مشهور دی د ولادت تاریخ. دا هیئت دانانو رد کړی دی، ځکه د نبی علیہ السلام چې کوم د پیدایش ورځ ده دا په 12 نشي راتلی، هغه حساب کتاب یې لګولی دی. نو سن 8 ربیع الاول ولادت شو، او سن 8 ربیع الاول دا بیا نبوت ملو شو، نو 40 دن پوره شو. او بعض حضرات وینه پر رمضان 19 تاریخ نبوت ملو شوی دی، نو بیا تقریبا 40 کال او 6 میاشتې تقریبا ترې نه جوړیږي. بهر کیف نبی علیہ السلام دا واقع په خپل ذکر کوي، دا د حضور پاک د خلی مبارک وینا ده. وی زه ناستم په غار حرا کې او دې کې یو څو کسان راغلل، زیرا پاسولم د خپل ځای نه. لومبې خو یې زما شق صدر وکړه، هغه کومه سینه مبارکه چې شلی ما درته مخکې بیان کې ویلو چې 4 ځله د نبی علیہ السلام شق صدر شوی دی، سینه مبارکه ورته سیرله شوې ده. یو چې کوم وخت بیبي حلیمې کراو، دویم د نبی علیہ السلام عمر 10 کاله، او دریم چې کوم وخت نبوت ورته ملاویږي، او 4م چې کله نبی علیہ السلام د معراج په سفر ته، دا 4 کرته دا شق صدر شوی دی. نو نبی علیہ السلام په خپل ذکر کوي، بیهقی په دلائل النبوت کې دا واقع ذکر کړی ده، او جلال الدین سیوطی په خصائص کبرا کې دا واقع نقل کړی ده. دا د نبی علیہ السلام زبانی ده. وی 2 کسان رالل، وروسته بیا حضور پاک فرمایي یو حضرت جبریلو او یو حضرت میکائیلو، وسره نور فرشتیم دي. نو یې زه پاسولم،
نو زما دا سینې دې ځای کې وشلوله او زما زړه ووینځه د زمزم په اوبو باندې. وی سامان یې ټول د جنت نه راوړی دی او بې د زمزم استعمال کړي دي. دا ګورېرونو د عام عادت خلاف کار دی، دا د عقل نه بار دی او د عادت نه باره خبره ده. نو زمونږ د عقل او د عادت نه چې کوم شی بار هغې ته معجزه وایي. لکه د کاڼي خبرې کول، څوک مني چې کاڼي به خبرې وکړي؟ کاڼي خبرې د نبی علیہ السلام سره دې ته معجزات وایي. یو د عقل او د عادت نه خلاف کار چې د یو نیک صالح مسلمان نه صادر شي نو هغې ته کرامت وایي، او د عقل او د عادت نه خلاف کار چې د پیغمبر نه صادر شي هغې ته معجزه وایي. یو ټکي باندې م پویو، بعضې وخت یو اکسیډنټ وشي یو سړی پکې بچ شي چې ته تپوس له ورشي نو څه وایي؟ وایي بس په معجزه ناتور سے بچ گئے. هلکه ته پیغمبر یې څه چې معجزانه طور پر بچ گیا؟ دا غلط خبرې دی. معجزانه طور صرف پیغمبر له راځي. دا ووایه چې الله مې مدد وکړه، یا غیبي طور خدای بچ کړم. مونږ خلک څه وایي؟ یاره جي بس د خدای یو معجزه وه نو دا زر وایي که نه وایي؟ هلکه څنګه بچ شوې؟ یاره بس یو معجزه وه. نو ته پیغمبر یې؟ معجزه خو په اصطلاح کې د پیغمبر سره خاصه ده. نو دا د اصطلاح نه ځان ساتئ. دا به نه وایي چې معجزانه اخبار کې به م غټ سرخی به لګېدلي معجزانه طور پر بچ گئے. معجزانه طاقت معجزه صرف د پیغمبر سره، ما سوا د پیغمبر هغې ته کرامت ویلی شي، د الله مدد ورته ویلی شي. معجزانه لفظ بنه استعمالی، دا د شریعت په اصطلاح کې صرف د پیغمبر هغې کارونو ته وایي چې د عادت او د عقل نه بار صادر شي. نو دا هم د عقل او د عادت نه بار خبره ده. سینه شلیږي وینه ترې نه بیږي، او سینه بغیر ګنډلو بیا پیوس کېږي او زړه انځلې کېږي. نو سامان ټول د اپریشن د جنت نه راغلی دی. نبی علیہ السلام وایي او اوبه د زمزم استعمال شوي دي. علما د دې نه معلوموي چې د زمزم د اوبو نه برکتي اوبه په جنتونو کې هم نشته. د حوض کوثر نه هم دا غوره دي. ولې که نورې اوبه د دې نه بهترې وې نو د نبی علیہ السلام د زړه د مبارک د انځلو دپاره بیا هغه اوبه راوړی وې. چې سامان د جنت نه راوړي نو ابه راوړی وې که نه، د زمزم په اوبو یې وینځه او د زړه سر داسې پوټۍ غوندې لوتله وه، وی هغې ته لرې کړه، ویې غورځوله او نبي علیہ السلام ته یې اورئ وی دا د انسان په زړه کې د شیطان د ناستې جالۍ چې دا ترې لرې کو، ختمه کو. او یو کاسه وه د سرو زرو چې هغه د ایمان او تللی کېږي. نو څه جوابونه علما نورم ورکوي، خو مضبوط جواب دا دی چې د دې عالم اعراض چې دي چې هغه نه محسوس کېږي او نه په لاس کې نیولې کېږي، نه تیلی کې اچولی شي، دې له به وجودونه یي په هغې عالم کې، هغه شکلونه به یې راوالي، په تله کې به یې واچوي. نو ایمان او علم هم یو شکل لري. لکه حدیث کې پاک کې راځي وي ما له پی وسکل او چې کوم رانه زیاتي شو مې حضرت عمر له ورکړل. نو صحابه ته تپوس کې دا الله رسول تعبیر یې څه دی؟ وایي دا علم دی. ګوره علم یې د پیو په شکل نبي علیہ السلام ولیده. یا د قیامت پر ورځ ګډ براولي یحیی علیہ السلام له به چاړه ورکوي به لال کې او الله بوی دا مرګ دی لال ختم شو. نو مرګ د ګډ په شکل کې ولیدلی شو. وی زما رګونه پې ډک شو او یو مهر وسره و زما په دې زړه د پاسه یې ولګاو او بیا پې لاس راخ که سینه مې بنده شوه. وی یو غیبي تله راله. دا حدیث هم په خصائص کبرا کې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په مختلفو سندونو راوړی دی. یو سند نه دی، ګڼ سندونه یې وله راوړی دی. دا یې ثابت کړی. غیبي تله راله نو یې یو چابلي کې ودرولم او بل چابلي کې بل سړی ودرو، نو زه پې دروند شم. نو بیا کسان غیبي راتلل، هغه زیاتول، اخوا لس شو دې خوازه شم، نو بیا زه دروند شم. اخوا شل شو دې خوازه شم، بیا درون شم. اخوا ته لس بزیاتول، اخوا سل شو دې بل طرف ته زه شم، زه پې درون شم. نو دا یو فرشته دی بل ته وایي چې بس مې تله که دا ټول مخلوق د دنیا د سره په یو چابړي کې واچو دی بل طرف ته دی به په هغې درون شي او دی به پې وزندار شي. دی نبی علیہ السلام مبارک د خپل د پیغمبرۍ د نبوت هغه مرتبه ښودله. بلکې بیهقي په دلایل النبوت کې یو قول نقل کړی او په صحیح سند یې نقل کړی. ځکه بیهقي وروسته لیکي هذا سند جید اعلی سند دی، مزیدار سند دی. وی چې کله ما ته د اقرأ باسم ربک الذي خلق د آیتونه تلاوت شو نو جبریل علیہ السلام بشرنی بالنبوت، ما له د نبوت زیر راکړه چې تا له خدای پیغمبري درکړه. خدای به پوره کوي انشاءالله. چې د ریخمو په کپړه کې ورته د آیتونه راوړي، دا 15 آیتونه
او د ریخمو دا کپړې ډېره مزینه کړې وه، په هغې کې ورته وي اقرأ ولوله. نو جواب آسان شو، ما انا بقارئ. بخاري کې راځي ما چې زه خو لوستونکی نه، د امي ما خو نه سکول ویلی دی، نه مې کالج کې سبق ویلی دی، نه دارالعلوم او نه په مدرسه کې. خو دا روایت یو پوټی کمزوری دی. مضبوطه خبره دا ده چې جبریل علیه السلام په یاد ورته لګیا دی. دا مضبوط حدیث دی چې اقرأ لولا، چې زه درته کم سویم دا ما سره لولا. نو نبی علیہ السلام وتی ما انا بقارئ. نو دلته اوس ته موږ طالبان سوال کوي چې نبی علیہ السلام خو عربي دی او په عربو کې فصیح ترین او بلیغ ترین شخصیت دی، نو دی ولی لوستل نشي کولی؟ لکه زه تا ته ویم بچې ما سره لولا، یا رور شابه ما سره لولا، نو ته پښتون او زه راته پښتو ویم، نو پښتو لوستل څه ګران خو نه ته خو یې ویلی شي. نو نبی علیہ السلام عربي و او فصیح بلیغ شخصیت ته او د ژبې نه هم ښایسته ښکلې مزیدار صفا ژبه لري. نو چې جبریل علیہ السلام ورته چې ما سره لولا، نو نبی علیہ السلام ولې وی چې ما انا بقارئ نشم لوستلی؟ دا ولې وی؟ وی دا په نبی علیہ السلام هیبت راغی. بعضې وخت په انسان هیبت راشي، ولی دومره ځان له غار دی او غر دی او دومره فرشتي دي مو لیدلې او سینه مبارک هم اوشلېدله او وزن هم پکې وشو او ناشنا خلق هم او جبریل علیہ السلام هغه خپل قوت او طاقت هم شته او میکائیل علیہ السلام دی. نو په نبی علیہ السلام هیبت راغلی دی، دا هغه هیبت ته وجې نه لوستل نشي کولی. او کته وی چې دی خو دغه وخت خدای نبوت ورکو، نو دا یره پې ولې راله؟ په پیغمبر یره ولې راځي؟ نو یره د نبوت سره څه منافي شی نه دی، دا راځي. حضرت ابراهیم علیہ السلام متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې کله هغه فرشتې رالی د لوط علیہ السلام دا قوم د عذاب دپاره، نو ابراهیم علیہ السلام ولا زر فورا قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبثا ان جاء بعجل حنیذ، یو سخی ولا رویت که. نو چې وی کتل چې هغوی خو خوراک نه خوري، هلکه دا سغله ډاکوان چتني. نو ابراهیم علیہ السلام اوجس فی په کې یره راله. نو قرآن شریف کې الله وی فلما ذهب عن ابراهیم الروع، چې بیا فرشتو ورته وی چې موږ خو د الله فرشتي یو، تاله د زوی زیری درکو او د لوط علیہ السلام قوم هلاکو. نو د ابراهیم علیہ السلام نه یره لاړه. نو یره خو په انسان راځي. پیغمبر د ډېر لوی شخصیت دی، د خدای نه لاندې د مخلوق نه پورته مرتبه لري، خو انسان خو دی که نه، یره پې خامخا راځي. غاښونه د نبی علیہ السلام مبارک شهیدان شو، یعنی زخمیان شو په احد کې، تبه پې راځي، ټوخې پې راځي، بیماری پې راځي. انسانیت او بشریت خو په پیغمبر کې شته ذاتی طور. نو یره پې راله. یا بل ځای کې راځي چې موسی علیہ السلام کوم وخت کې امسا وغورځونه، نو هغې نه مار جوړ شو، نو رستو شو ته. نو الله ورته لا تخف، مه یریږه، انه لا یخاف لدی المرسلون، زما په مخ کې پیغمبران ولې یریږي؟ نو دا طبعی یره په انسان راځي، دا د نبوت سره اس قسمه منافات نه لري. خامخا یره په نبی علیہ السلام راله. نو ما اقرأ نشي ویلی. نو حدیث کې راځي د بخاری چې جبریل علیہ السلام ځان ته راته راغاړه فغتنی، ځان ته راته راغاړستلم، زور یې راله راکړ. نو بیا وی اقرأ لولا. اوس چېرته لوستی شي؟ مخکې خو صرف د ملاقات یره وه، اوس خو پکې زور راغی. جبریل علیہ السلام ملک ته فرشته ده، هغه ملکی قوت او طاقت د نبی علیہ السلام په وجود کې وردن نه کوي. وی اقرأ، بیا وی ما انا بقارئ، اوس چېرته لوستی شم؟ نو دوباره بیا زور ورکړه، بیا وی اقرأ، وی نشم لوستلی. نو درې باره بیا ولا زور ورکړه، درې زورونه ولا ورکړل. نو بیا ورته اقرأ بسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. خرونو دا زور یې ولې ورکاو؟ دې زور سره جبریل علیہ السلام کوشش کوي چې ما له خدای پاک کوم وصف را کړی دی او زما د سینې نه هغه نبی علیہ السلام طرف ته منتقل شي. د دې اثرات ته یو څو مثالونه ښیم چې ستاسو ذهن نه شبهه ختمه شي. صحابه یې اوه وه اوف اوف دا څه کې؟ د نبی علیہ السلام په مخ کې دا خبرې کې؟ قسم دی رسول الله مبارک خدای پاک عجیبه شخصیت پیدا کړی. د دې سیرت مقصد ګورې دا دی، صرف قصې نه دي. ټیک ته ځان هم خبرول پکار دي د خپل پیغمبر د حالاتو نه، پکار دی چې موږ خبر شو. لیکن غټ مقصد د سیرت دا دی چې موږ د رسول الله مبارک په تعلیمات و عملو کو زده کو. هغه اسوه حسنه ده چې هغه سه اخلاق ځان کې پیدا کو. نو نبی علیہ السلام مسکی شو، را نږدې شو،
قرب چې رانږدې که نو بهترین انداز باندې اوس پویی وی تحبه لاختک وی دا بدعملي به خور له خوښه کې چې ستا خور سره یې څوک بدعملي وکړي وی نه قربان فداک ابي مور پلار مې درنه قربان نه به زه خپلې خور له خوښه کم او نه به بل څوک خپلې خور له خوښه کې وی تحبه لامک مور له به دا ګناه خوښه کې وی نه الله رسوله قربان نه زه مور له خوښوم نه به بل څوک خوښه کې وی لور له به خوښه کې ښځې له به خوښه کې یو ورته شماري وی د الله رسوله قربان نه به زه ښځې لور له خوښه کم نه به بل څوک خوښه کې بس سړی پوه شو که نه چې زه دا بدعملي کوم نو چا سره به کومه یا به د بل چا خوري یا به د چا لوري یا به د چا موري یا به د چا ښځی نو چې خپلې له نه خوښې نو بل له ولې خوښې وی غلی شو نبی علیہ السلام څه چل وکړه په دې سینه باندې ورته لاس مبارک داسې راښ بیت الله په مقابله کې په یمن کې نو دی ولېږه وی لاړ شه او لښکر دله در کوم دا کعبه د بیت الله مقابله کې روانه که حضرت جریر ابن عبدالله ورته وی وی صاحب زه په اس نشم ټینګېدی وی چې په اس کېنم را پروزم وی دلته راشه نبی علیہ السلام ولا پشا لاس کېښود او دعا ورته وکړله او وی نبی علیہ السلام د لاس لګېدو سره زما په وجود کې داسې طاقت پیدا شو چې تر مرګه پورې ما نه بهترین شاه سوار بل نشته او د اس نه بیا چېرته نه یم پرېوتلی دا دوه شو درې مثال بدله درکم حضرت ابو محذوره رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړه او طائف او حنین دا علاقې فتح شو نو پیغمبر علیہ السلام را روانو نو زمونږ د کلي په خوا کې دمه واچوله دی د مکې سره خوا کې یو بانډه کې اوسېده وی د مانځه وخت شو نو وی مؤذن لګیا دی بانګ وی نو وی زیم یو څو ماشومان نور دی مونږ د هغه بانګي پیښې کولې چې څنګه چغې وي هغسې چغې مو والې پیښې به م کولې وی نبی علیہ السلام صحابو ته یې منډه کې دا ماشومان رونیسې وی نور ته وتښتېدل او زه یې راټینګ کړم وی چې څنګه یې بوتلم او پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ کېنولم وی ما ته وی شابه دا بانګ وای چې پیښې د کولی غزي ووایه نو دی وی دا الفاظ دي وی زما دغې وخته پورې د نبی علیہ السلام او د بانګ نه ډېر لوی نفرت و ډېر نفرت مې وی ما ته وی شابه وایه وی شروع مې وکړه وی یارېدم که مې نه کوله او مې نه وهي شروع مې وکړه خو نفرت مې نو پیغمبر علیہ السلام دا لاس را واغېسته او زما په سر یې کېښود او زما په دې مخ یې داسې راښکو او د دې مخ نه لاندې لاړ زما د سینې دی دا لاس را ورسو مبارک وی د حضور پاک د لاس یخوالی مې په داړه کې محسوس کو او وی د لاس لګېدو سره راته خدای بانګ خوښ که نو شهادتین په نبی علیہ السلام دوه ځله وی زمونږ د طالبان ورته ترجیع وی په اذان کې یو ځل وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دې په یو ځل وی دوباره په بیا وی وی څنګه حال دی وی صاحب ایمان راته ښایه هغه ابو محذوره خدای مسلمان که نو د مکې مکرمې مؤذن یې مقرر که وی زه د مکې مکرمې مؤذن مې ته مقرر که دا بل شو د دې ډېر زیات مثالونه دي د دې تاثیرات وي دا روحاني اثر او روحاني تاثیرات وي نو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام ځان ته 3 ځله راته راغله باسي دې دپاره چې هغه د ملکیت څه ناسه طاقت د نبی علیہ السلام دی ولې اوس به ملاقات جبریل سره بار بار کېږي نو چې بار بار کی نو هر وخت په داسې یره راځي نو قرآن شریف سره به څه کوي دا خو وحی ده نو هغه خپل طاقت او قوت یې وردننه کو زمونږ بعضې علما د هغې یو اوږد 3 نسبتونه دلته ذکر کوي نسبت انعکاسي نسبت القایی او اتحادی وغیره خو هغه تفصیل د طالبانو سره تعلق لري نو درته نه وي دا 3 زورونه نبی علیہ السلام وکړه ورته وایي اقرا ګوره رونو لومبې قرآن شریف دا 15 آیتونه دي در حقیقت لږ به یو فوټې دلته سوچ کو 15 آیتونه دي 4 علمونه دي ګورئ لومبې 4 علمونو ته اشاره کېږي ظاهر کې خو موږ ته 15 آیتونه ښکاري یو زمونږ پښتانه چې ورته ناظره وایي نبی علیہ السلام ته وایي اقرأ ما سره لوله نبی علیہ السلام ورسره لولي موږ دا ماشومانو ته چې سبق ښایو نو موږ ورته څه وایو ناظره ورته وایو چې دا پښتانه ورته خوینده وایي او دا ښځې مو ورته پخوینده وایي پخوینده وایه په ناظره وایه دا ناظره شوه د قرآن لوستل دا یوه شو دویم وایي ما سره وایه ما درته ویلو چې راجح روایت دا دی ما سره وایه چې زه ویم نو حفظ په یادو ورته یادی کاغذ یې ورنکه چې دا ځان سره کور ته یو سو د دې نه وایه حفظ دې ثابت شو او نبی علیہ السلام ته به
همدقسې قرآن شریف چې څنګه جبریل علیه السلام تلاوت کو نو یادېده به ورته. دریم عقایدو ته اشارت شو. اقرأ لولا بسم ربک الذي خلق. ګوره لومبی آیت الذي خلق دا هغه ذات نوم واخله چې هغه د دې ټولو کائناتو خالق دی. دا د عقیدې لومبی باب شو چې کوم ذات دا ټول کائنات پیدا کولی شي، پتا کې د لستو طاقت هم پیدا کولی شي، چې کوم ذات د نیست نه هسته کائنات وجود ته راوستی شي، نو تاکې بغیر د مدرسې او د سکول او د کالج د سبق ویلو نه مضبوط فصیح بلیغ او یو بهترین معلم د انسانیت دنه الله جوړولی شي. او خدای پاک وکړه. زم دا غار حرا ولی خدای منتخب کړه. دې کې الله یو بل حکمت ته اشارت کوي چې د دین خودل نه بلډینګ غواړي، او دې په یو شعر ځای کې کېناسته او د دین کار یې شروع کړ، او په یو شال جماعت کې کېناسته او د دین کار یې شروع کړ. نو رب العالمین بردنه مخلوق ته ډېر لوی خیر ورسوي. ګوره غار حرا کې د انتخاب شو. او لومبه خبر عقیده ده، بنیاد د انسان د عمل عقیده ده. ګوره که عقیده دې بربادی او ته ډېر منځونه هم کې او ډېر نفلونه هم کې او ډېر تهجدونه هم کې، نو ګورې دا د خدای په نیز د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري. الذي خلق او مفعول به نشته، را طالبان په پوهېږي دې نه وروسته یو مفعول غواړي. الذي خلق دا نه چې خلق السماوات اسمانونه پیدا کړل، یا خلق الارض مکه پیدا کړه، یا خلق الانسان انسان پیدا کړ. دې کې تعمیم ته اشارت دی چې د ټول مخلوق خالق څوک دی؟ رب العالمین. نو چې دومره لوی ذات دی ادا سره او د هغه نوم بسم ربک د مدد دپاره د بېل استعانت دپاره ده. د الله د نوم مدد ځان سره واخله چې کم ذات د کائناتو خالق دی، تاکې د وینا طاقت او د معلمیت د انسانیت د معلم طاقت پیدا کړل شي. ربک کې دویم عقیدې ته اشارت شو چې عقیده به دی چې ګورې د دې ټول خالق رب څوک دی؟ الله دی. رب د مربی په معنا سره دی یو شی کمال ته تدریجا رسول، لکه نطفه ده د هغې نه د مور په ګېډه کې خشته ښکل انسان جوړ کو، او بیا چې بار میدان ته راغی نو هغه کم ځای ته کمال ته ورسو. دې ذات ته څه ویلې کېږي؟ رب ورته وایي. هر یو څیز د لاول پوټې وي تدریجا رو 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 په قلار قلار کمال ته ورسوي. دې زمیدار ته مجازي رب وایي، لکه چې تیغ روزي نو کله سر اچي، کله خاختراشي کوي، او کله دارو درمل، نو هغه بوټي کمال ته ورسیږي. دا مجازي دی، په حقیقت کې دا کارونه الله کوي، دی او ظاهري سبب. نو رب سمانا تاکي تدریجا د لستلو او د بل د پویولو او د قرآن د تعلیم طاقت ز پیدا کوم رب نیمه. او دریمه خبره شوه بسم ربک الذي خلق الانسان من علق. دا عجیبه دلیل دی. انسان د وینې د یو لوتړې نه پیدا کړ د مور په ګېډه کې. علق اصل کې د علوق نه ماخوذ دی، یو هغه شی چې هغه چسپان کېږي یو شي پورې. هر شی چې وي یو بل شي یو شي پورې چسپان شي او ولګي یو ځای کې یو ټاکی دی راواغېسته او یو دیوال پورې دی ولګوله، دې ته ویلې کېږي. د دقه څیز نه الله یو خشته ښکلی انسان پیدا کړ. خلق الانسان یو انس او محبت والا او یو قابل شخصیت، دا دغه چیز نه خدای پیدا کړ. نو الله وایي چې دا کولی شم. ګوره لوی عقیده ده. خالق شو، مالک شو. دا ماشوم چې بیا د مور په ګېډه کې لویږي، د دې لویولو پسې چې څومره طاقتونه لګېدلي دي، دا طاقتونه ټول د چا په لاس کې دي؟ دا د الله په لاس کې دي. دې ماشوم ته دغه وخت کې د ده نوکان جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، د ده غوښه جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، د ده سرمن جوړېږي د مور په دې ګېډه کې دننه، د ده وازګه جوړېږي، د ده ویښته جوړېږي په سر د مور په دې ګېډه کې، د ده ګرده جوړېږي. دا مختلف طاقتونه چې د مور دې ګېډې ته الله تعالی د مور د طرف نه په یو پایپ او په یو طریقه باندې وردننه کوي. دا او هر شی خپل ځای لځي. نوکان جوړېږي دلته په دې ګوتو کې، دا نوکان چتم په سر کې جوړ نه شو. دا بعضې بدبختیان وایي د اتفاقیاتو سره کار کوي. هلکه اتفاقي بچیا دا خپې چته سر کې جوړې نه شوې، څنګه اتفاقیات دي؟ دا لاسونه چتم په دې کونډو کې جوړ نه شو، دا پوز او سترګې چتم په دې سټ کې جوړې نه شوې، او دا مخصوص اندام چتم په خوله کې جوړ نه شو. دا څنګه اتفاقیات دي؟ هر شی چې کم ځای له مناسب دی هغه ځای له خپل طاقت رسوي. د مور په ګېډه کې دا کارونه څوک کوي؟ دا دې ته رب وایي. رب دا معنا ده، دا مفهوم دی. نوک چې د کم شي نه جوړېږي هغه شی به حقه ځای له رسي هلته به ترې نوک جوړېږي.
سرمن چې کم دی کې جوړیږي هغه طاقت با قضې لرسي نو هلته به د سرمن جوړیږي. غوښه چې کم دی جوړیږي طاقت به هغه ځای لرسي هلته به د غوښه جوړیږي. جګر چې کم دی کې الله مقدر کړی دی هغه شی به هلته دی هلته به د جګر جوړیږي. دې طرف وایي یوازې دا نه چې پروردګار او پالون کې رب یو ډېر لوی وسیع مفهوم لري. خپې وله جوړ کړي، عقل وله جوړ کړي، دماغ او نری نری رګونه بیا په دې عقل په دې مازغو کې او په هغې کې د وینې چلن نه پکې بیټري شته او نه ټرانسفارمر شته او ستا زړه لګیا د خپل حرکت کوي او وینه سپلی کوي او خراب او باسي او تازه وینه وجود ته رسوي او په وینو کې بیا هغه خلیې هغه څومره دي او په زرګونو هغه سپینې او سرې او قصې پسې دا چا پیدا کړلی؟ دې ته رب وایي. رب دا ورته ښایي چې زه رب یم نو تا کې د لوستلو او د تعلیم طاقت پیدا کولی شم. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. دوه خبرې دي. ربک الاکرم بعضې وخت کې یو سړی د یو شي تقاضا کوي چې زده کم، استاد یې شومي، استاد ورته پوره خبرې نه ښایي. یاره ولې دلته که زه دا هر څوک یم خو دی ما سره یو شان شو. الله وی ربک الاکرم ګورې زه سخي مخه چې د کوم څیز تا ته ضرورت دی فټافټ به درته حاضرېږي. زه به درته ښیم. ربک الاکرم الذي علم بالقلم. اوس دې کې بل اشارت شو علم بالقلم، اسباب به استعماله. ما هم دله جبریل رالیږم دی ستا یو سبب دی. قلم شو مثلا، دې زمانه کې کمپیوټر شو مثلا، بل یو شی شو د تعلیم او د تعلم په لار کې چې کوم اسباب دي خو هغه زمانه کې کمپیوټر یاد کړی وي شاید چې خلکو چې دا له څه شی دی قلم استعمال شو. نو د علم دوه قسمه دی. یو سړی چې علم زده کوي دوه سببې دي. یو ظاهري سبب هغې ته وایي قلم شو مثلا، دې ته کسبي علم وایي. او یو وهبي علم دی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک کبیرا. وی اغا فضل الله علیک عظیما، وی اغا شی تا ته نو معلوم او ما ده تا خو یا ماشوم ته هدیناه النجدین. او یو کسبی دی هغې کې اسباب له دخل وي نو دواړه ورته دلته ښایي. علم بالقلم کې کسبي د قلم ذریعه د واسطې په ذریعه چې کوم علم حاصله او ورپسې راځي علم الانسان ما لم يعلم دا هغه وهبي څیزونه شو. نو عقیدم شو پکې او بل اخلاقیات هم ورته ښایي نبي علیه السلام ته چې اقرأ باسم ربک. اخلاقیاتو باب دا دی چې ګورې د الله نوم به ځان سره ملګری کې، بې د الله د نوم نه به یو کار هم نه کې. دلته زمونږ په علاقه کې یو کس ډېر زیات مالدار شوی د دې ګاډو کاروبار به یې کوو. ناګانه پرېوته ګاډي م لاړل، کورونه هم ختم شو او عجز فقیر شو. نو مې د یو ډرایور نه تپوس وکړه لکه مې دا سړی خو د ډېر زیات اوچت لاړ، جایدادونه م واخیستلی شو او ګاډي م شو او حیات آباد او ځای په ځای بنګلې م شي او یکدم لاړ پرېوت د هر څه نه خلاص شو د کرۍ کور ته لاړ. ما ته یې وي چې دا یو څیز خراب کړو. وی سوات کې م ګاډۍ واخیسته، شوروم کې نوې ګاډۍ م واخیسته. وی چې وام غیسته نو ما چابي را واخیسته دې نیکله مې ورکړه چې واله نیکه د خدای نوم واله او سټارټ یې کړه. وی ما ته وایي چې ښه د خدای نوم زه هغه ګاډۍ علم چې بې د خدای د نوم نه سټارټېږي. ما پې 5 روپۍ ورکړې. بس وی اقا زت سات مې ټکه وخوړه. ملکان کې اکسیډنټ شو چې واپس راتلو، زم زخمی شوم ام زخمی شو او ګاډۍ چور چور شو ختم. هغې نه پس زوال راغی هر څه ختم شو. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع یا اجزم. هر کار چې هغه ستا محتم بشان کاری ابا د خدای د نوم نه شروع کې بسم الله مو سره وی نو دا به سر ته رسی او که د خدای نوم دی ورسره وانغېږي سر ته به نه رسی. وروڼو د اسباب د چا په لاس کې دي؟ د الله. ته وایې ما تا خو اسباب استعمال کړل لیکن اسباب د چا په لاس کې دي؟ او ستا د لاسونه د چا په طاقت کې دي؟ د الله. نو الله نه به مدد غواړئ. بسم ربک او الاکرم لفظ چې زه سخیم تا ته علم خیم ته به هم ځان کې د کرم ماده پیدا کې او بل ته به ګورې ښې. بهر کې دا سلورو علمونو باندې مشتمل دا آیتونه نبی علیہ السلام ته ورکړی شو او رسول الله مبارک کور ته راغی. چې څنګه راغی او په خدیجې رضی الله عنها راننوت نو یخني کېده، کور ته ننوت. وی زملوني په ما صادر واچوي. ډېر لوی زور پې راغی. قرآن حکیم کې ځان له زور دی. حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي دا د وحی کاتب دی، وحی به لیکله. سیوطي په اتقان کې دا حدیث نقل کړی دی.
وی یو ځل وحی نازله شو د نبی علیہ السلام دارون مبارک زما درون د پاسه پروتو وی زما دیرون له دون زور ورکا کادت فخذی ان تردوا چې قریبو چې زما دارون دې ټوټه کړي ډیر علامات کړي او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام په اوخه سور او په ساروی ټینګې دې بنشو ساروی فورا بکې ناشته او بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی بخاری شریف کی حدیث تے وَلَقَدْ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ سخت یخنے کی چی بکلا وحی نازلے دلا لکه جنوری او دسمبر میاش نو چې ما به د نبی علیہ السلام دی مخ مبارک تو قتل نو ان جبینه لا يتفسد عرقا وی د تندینه به د خپلو د قطار لاندې را روان او بل حدیث کې راځي حضرت عمر فاروق او د حضرت اعلی روایت په بخاری شریف کې راځي د جعرانی په مقام دی اعلی حضرت عمر توی یره ماتا هغه ټیم به څنګه وخی چې په نبی علیہ السلام وحی راځي وی پورېږه چې کله شروع شي درته به ویم وی دی کې نبی علیہ السلام نه چا د مسلې تپوس وکړه وحی را شروع شوه وی حضرت عمر ما ته وی راشه اعلی ورته ګوره نو دا لومبې وحی وه نو ډېر لوی زور او هیبت په نبی علیہ السلام راغی او کور ته راغی او بیا بیبي خدیجې رضی الله عنها ته په ما صادر واچوه بهر کې فرونو دینه باقی چې څه واقعات حالات دي اب انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان کوم خو زه درته دا وایم چې د سیرت د نبی علیہ السلام د اورېدو په مقاصدو ځان پوه کړئ یو مقصد دا دی چې موږ د خپل پیغمبر د حالاتو نه ځان خبر کړو موږ د دنیا د دې لیډرانو د حالاتو نه څونه خبرېږو او دا قائد اعظم په دې تاریخ پیدا دی او په دې وفات دی او پاکستان جوړېدو سره مثلا تعلق دی او اقبال لام اقبال او فلان کې او فلان کې او فلان کې نو زموږ د دین لوی رهنما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په کار چې موږ د هغې د حالاتو نه ځان خبر کړو زموږ د ایمان او د اعمال دی د هغوی د برکت نه دي او دا یاد ساتئ چې د چا عظمت په لکې کینی که نه نو هغه سره فطري نفسیاتي اثر دار چې هغه سره مینه محبت پیدا کېږي نو مینه محبت به پیدا شي او د مینه محبت مقصد اتباع د نبی علیہ السلام د ګورې غټ مقصد دا دی چې جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ هیر نه کي یاد وساتي او چې کوم قوم د خپل مشر زور تاریخ هیر کا دا مل قوم دی مل انګریز زمونږ په دې وطن کې په نظام تعلیم کې داسې خباستون را دننه کړي دي چې زمونږ په نظام تعلیم کې کم ایسه چې پیغمبر مبارک له پکار ده او دا هغه صحابه له پکار ده او شریعت له پکار ده دا هغې حصې نه زمونږ نظام تعلیم محروم پرېښی دی زمونږ بچي به ښه لوی تعلیم به وکړي او ښه علم به حاصل کړي خو چې کوم اسلامي تربیت کې د هغې نه به خلاص پاتې وي زمونږ حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه دا هغه خبره مې درته نه وکړې وی مدینه منوره کې ناستم یو وکیل دی د دې هزارې مانسیرې وی ما ته وی څه کې برخورداره میں چې دې جامع کې سبق ویم وی ما ته وی خلک اسمان ته وختل سپومې ته وختل او ته زړو پسې ګرځې وی ما ته چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېښې ده هغې ته ته خېجه هغه سکولونه چې د دې ګندو خلکو سره تعلق دی میشن او دا فلان کې فلان کې د خپل پیغمبر د تاریخ نه دی خبر او دا هغه الفاظ دو ما ته اوس هم یاد دي وی په لاهور کې یو پرچا د جرنالیزم کې دا سوال راغلی و چې په نبی علیہ السلام نوټ ولیکې نو هغه سوال داسې و چې د خندو نو بیا هغه شی بار اخباراتو ته راوتی و او په اداري لیکلی شوی وي نو چا لیکلي په مکه مکرمه کې یو مالدار کور کې پیدا دی چا لیکلي چې د میټرکه پورې تعلیم په مکه کې حاصل کو او اعلی تعلیم له آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی او چا پکې په کشمیر کې پیدا شوی دا د خپل پیغمبر مبارک د تاریخ نه خبر څومره لوی احسانات دي محسن انسانیت بلکې زه یو جمعه به درته په دې بیان کوم چې نبی علیہ السلام یوازې د انسان دپاره نه وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حیواناتو دپاره هم د رسول الله مبارک وجود رحمتو غلامان او وینځې او څه ته ویل کېږي کافر او حیوانات د ټولو دپاره یو بهترین نظام موږ ته پرېښی دی او ټول نظام کې رحم 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 نن خدا زموږ دا اغیار لګیا دی او چغې وایي او په اسلام یو غټ لیبل یې د پاسه لګولی دی اسلام کې چې کوم مودت دی اسلام کې چې محبت دی انسان ته انسان ولې وایي انس د دې خپله ماده انس دی انس الفت ته ویلې کېږي یو بل سره الفت بساتې افسوس چې مونږ خلکو خپل اسلام نه دی پیژندلی د اسلام غلط روح که مونږ ته څوک پیش کړي نو مونږ وایي دا اسلام دی مونږ ته پته نه لګېږي نو اسلام نه ځان خبرول پکار دي
د پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي، اسلامي تعلیمات نه ځان خبرول پکار دي چې موږ په هغې باندې عمل وکړو. رب العالمین موږ د نبی علیه السلام مبارک لږ مې وخت زیات واغېشتو، پروردګاره د هغې په تعلیماتو زموږ عمل نصیب کړي، الله زموږ اسلامي اخوت نصیب کړي، پروردګاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړل شوي دین د هغې عقاید اعمال اخلاق پروردګاره زموږ نصیب کړي، او زموږ په دې معاشره الله که څوک حاجتمند دي حاجتونه یې پوره کړي، څوک مریضان دي ته ورله شفا ورکړي، څوک مقروضین قرضدار دي قرضونه خلاص کړي، چاته څه پریشانۍ ټینشنونه یې هغه ورله په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي. الله ته زموږ نه راضي شي، زموږ ټول اعمال د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و یو سړی مړ شي او د هغه قاتلان ګڼي، بالکل په یو کس باندې ګڼو کسانو لم قصاص ورکېدی شي. یو حضرت عمر په زمانه کې داسې شوې وه، کسان ګڼو نو وی دا خو سړی یو مړ دی او ته پې ګڼ کسان وجنې، وی که ټول د صنعا خلک په دې قتل کې شریک هغې له هم پې سزا ورکوم. دا وظیفه ده بچه د بل دغه کې ته ووایم بې روزګار دی، الله تعالی دې ولې د خیر روزګار ورکړي.